کږي به سمول غواړي او هغیار چې پکې لاندې ده ته ګوټ کولی نه شم دا سیند کا باسنده ته پې اور لګول غواړم ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د موجوده حکومت د جانزیب کالج په حواله باندې کومې فیصلې کړې دي د پښتون سټوډنټ فیډریشن د هغې فیصلو مخنیوی کوي او انشاءالله د سټوډنټ سره به څنګ په څنګ باندې ولاړي او موجوده حکومت چې کومه فیصله کړې ده چې موږ به جانزیب کالج چې دی دا به پرایویټ کوو دا سټوډنټان ټول راوتي دي او دا سټوډنټان د اعلی چارواکو ته دا خپله خبره رسوي چې موږ د جانزیب کالج چې دی دا پرایویټ نه کړلی شي که دا چېرې کې پرایویټ کړو نو زموږ تعلیمي ادارې به ډېر ختمې شي ځکه چې زموږ والي صاحب چې دی نو هغه ډېر غریبانان دي د چا پلار چې دی ګاډۍ چلوي د چا پلار مزدوري کوي نو هغه خان په پرایویټ ادارو کې سبق نه شي ویلی ځکه دا چې دی سرکاري اداره ده نو په دې کې خانه ټول د غریبانانو به چې سبق وایي کوم چې مالداره دي نو هغه په ایس پي ایس کې وایي په المدینه کې وایي نو زه حکومت ته دا درخواست کوم چې دا کالج چې دی دا پرایویټ کولی شم چې زه په وینو ولامبم اغیار لمبولی شم او ما خدای رقیبه د غیرت امتحانونه مې زه هغه شیشه یم چې ګډان هم ماتولی شم او ما د ځوانۍ جوش کې د حیا سترګې کپټې کړې نو شونډې د لیلا په ډک میدان هم خوړولی شم په دې جانزیب کالج کې غریبانان سبق وایي په دې جانزیب کالج کې د سوات هغه ولس سبق وایي چې هغه غمڅپلی شوي دي په دهشتګردۍ کې په سیلابونو کې په مختلفو واقعاتو کې هغه خلک دلته سبق وایي او تا دا فیصله کړې ده چې زه جانزیب کالج پرایویټ کوم نو ای وزیر اعلی صاحب د دې نشاط چوک نه درته وایم چې پښتون سټوډنټ فیډریشن به د سټوډنټانو سره د آخري حده پورې ولاړي هغه که پکې هر څه راځي په روډونو به ولاړې چې تر څو پورې ته دا فیصله واپس نه یې اخیستې